شین لباس کاغه څادري که پګړۍ وي که جامې وي که د زنانه وي که د نارینه وي خو په شین لباس کې هم د زنانه و د نارینه و په کپړو کې فرق وي چې تشبه باللباس نه راځي زنانه و سره د شنو کپړو استعمال سړو او ښځو دپاره وبه قال حدثنا إلى آخره قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق إماته فتزوجها دا ګوره اوس دا روایت تیر شو خو دلته لږه اضافه ده پکې قالت عائشة عليها خمار نخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بإذنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات جلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء دې باندې ته پوه شوې که نه وعليها خمار اخضر د رفاعه ښځه چې راله شنه لوپټی په سر واله وارتها خضرة بجلدها د دې څه مطلب شو دا روایت خو اوس دا مخکې هم تیر شو خو دا جملې هلته نه وې او دلته د رفاعه ښځې عایشې ابۍ ته خپل بدن ښکاره کړ وایي دا زما بدن وګوره بدن یې تک شین و ملک ولې شین و خاوند وهلې وه ډېره چې خاوند ښځه ووهي بدن یې شین شي وایي دا بدن یې داسې شین و لکه د شنې لوپټې په شان چې کله حضور راغی والنساء ینصر بعضهن بعضا رحمت الله څه مطلب دا دی قاعده او ضابطه په زنانو کې دا ده قاعده چې یوه ښځه د بلې ښځې مدد کوي یوه ښځه د بلې وایي چې کله راغله نو مور بیبي حضور ته ویل چې قربان رفاعه دا ښځه چې عبدالرحمن سره نکاح کړې و هغه خو دومره وهلې ده څنګه چې په سر لوپټه شنه ده دقسې بدن ورته تک شین اړولی نو عایشې ابۍ مدد وکړه په مظلومیت کې د رفاعه د چا ښځې سره دا عادت ده چې یوه ښځه د بلې مدد کوي ښه وایي چې دا خو ډېره بدحاله ده خاوند ډېر ظلمونه ورسره کړي بدن یې تک شین ده دومره یې وهلی د څادر نه هم ډېر شین ده فجاء ومعه ابنان له من غيرها قال والله ما لي إليه من ذنب إلا أن معه مور بیبي وایي ما رأیت مثل ما یلقى المؤمنات ما بله ښځه داسې نه ده لیدلې دومره بدحاله څومره چې د رفاعه ښځه ده لجلدها اشد خضرة من ثوبها د بدن څرمنې ډېره تکه شنه ده د لوپټۍ نه دومره ظلم بلې ښځې سره نه ده شوی قال وسمع انها قد اتت رسول الله فجاء ومعه ابنان له دا واوره کنه دا جمله مخکې نه ده راغلې د امرأة رفاعة القرظي روایت نه کرت راغی دا لسم ده خو دا جمله پکې نه وه ورپسې جمله هم نه وه دې کې رسول الله مبارک دا دویم خاوند یې راوغوښته چې فتزوجت بعد عبدالرحمن چې ته راشه ستا ښځې په تا شکایت کړی هغه چې راغی نو د عبدالرحمن بله ښځه هم وه د هغې نه دوه زامنه وو دواړه یې د لاسه نیولي و ځان سره یې راوست نو حضور ورته وایي چې عبدالرحمنه دا هلکان خو ستا په شان ښکاري ستا زامن دي ویو قربان دا زما زامن دي دې مسالې ته اوس ګوره نو هغه ورته ویلي رسول الله مبارک چې دا ستا ښځه خو په تا باندې شکایت کوي که نه وایي قربان زما دې په الله قسم زه ډېر طاقتور یم او زه د دې ښځې سره ښه مضبوطه جما کوم حتی چې چامړه ورته سوری کومه مانه زه جما کې ډېر تکړه یم خو بس دا ما نه خوښوي هغه اول خاوند یادوي په ما یې هسې تهمت لګولی او وایي دا پیڅکه داسې کي چې دا نامرده ده او انتشار نو قربان چې زه نامرده وای نو دا زما زامن د بلې ښځې نه څنګه پیدا شوي دي خو یوه ښځه مې دا ده یوه بله ده او تاسو وفرمیل چې دا ستا بچي دي ځکه شکل ستا په شانته ده خو قربان زما زامن دي بله ښځه مې ده څنګه هغې سره جمع کوی شم دې سره نه شم کوی پوه شوې په دې نو خو دا ما باندې تهمت لګوي ما خوښوي نه ما سره جوړه نه ده که نه قسم په خدای تاسو دې جملې ته وګورئ ښه اوس دی راغی عبدالرحمن ابنان له من غیرها دوه زامن د بلې ښځې نو قالت والله ما لی الیه من ذنب قربان والله که ما کې بله ګناه الا ان ما ښځې ویلې چې ده کې بله ګناه نشته الا ان ما لیس باغنا عني ده سره چې کوم آلی تناسل ده هغه زما حاجت نشي پوره کوی واخذت هدبه من ثوبها او د لوپټې پیڅکه یې ونیوله وایي د ده آله داسې ده فقاله عبدالرحمن وی کذبت والله یاره قربان دی دروغ وایي انی لانفذها
قسم په خدای ما خو سوری کړی د نفذ العدیم لکه انسان چې چامړه سوری کوي معنا زه ډېر طاقتور ما ډېره مضبوطه جما ورسره کوم ولکنها ناشزون خدا ما نه خوښوي دا ما تريد رفاعة بیرته رفاعت تلل غواړي فقال رسول الله فإن كان ذلك لم تحل له که کیسه داسې وي نو دا ښځه تر هغه رفاعت روانه ده یا جایزه نه ده تر څو چې ته د دې ګبین ونه څکې او داستا و ابصر معه ابنین له دواړه زامن یې ولیدل فقال بنوک هؤلاء داستا بچي دي قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين دی چاته ویلې دا نبی پاک د رفاع ښځې ته وی ته خو چې دا نامر ده دا جما نشي کوی دا زمونی وګوره د بلې ښځې نه څنګه هغې سره کولی شي تا سره دې وخت کې د رفاعت د ښځې غلط بیاني رسول الله ته ښکاره شوه چې اصل کې هغه اول خاوند سره ډېره مینه او دویم یې خوښ نه و بهانې یې کتلې وایه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق من عسيلتك قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمون ما تزعمون فوالله له ما أشبه به من الغراب في الغراب باب صيام البيض سپینې جامې اچول په ټولو کلرونو رنګونو کې حضور ته سپین رنګ خوښ جبریل چې وحی اول ځلې حدیث جبریل کې تاسو ویل علیه بیاض ثياب بیاض تک سپینې کپړې او چې کله احد ته راغلي سپینې کپړې اچولې حضور به سپینې کپړې اچوئ او دقه رنګې مړو ته کفنونه په سپینو کپړو کې ورکوئ او ګوره دا سپینو کپړو کې خیره زر ښکاري انسان ته د خپلې ګناه او خطا د باطني خیر احساس هم زر کېږي ما دا نن ګوره توره کپړه دا زما خوښې نه دي زه ټول عمر سپینې دا بل چا ګنډلې دي هغې راوړي دي ویله چې دا بس صرف زموږ دپاره یو دوه څو ورځې واچوي چې زموږ ثواب وشي که نه ما ژوند کې زه سپینو نه غیر بله جامه نه کوم وایه وبه قال حدثنا الى اخره عن ثابت رضي الله عنه قال رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم احد ما رايتهما قبل ګوره دا یو جبریل او بل میکایلو د مجاهدینو شکل کې راغلي او احد ته سپینې کپړې ویل وبه قال حدثنا الى اخره عن يحيى بن عمرو حدثه ان ابا الاسود الدولي حدثه ان ابا ذر حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وإننا وإن سرق وقال وإننا وإن سرق قلت کتاب الایمان کې حدیث مکرر تیر دل وإننا وإن سرق قلت وإننا وإن سرق قال وإننا وإن سرق على رقم انف ابي ذر کدی ابو ذر پوزه په خاورو کېږي څونه هم خفه کېږي دی به جنت ته ځي ابو ذر اذا حدث بهذا قال وإن رقم انف ابي ذر قال ابو عبد الله هذا عند الموت وقبله اذا تاب وندم وقال لا چې کله سړی توبه د ګناه نه وباسي په جبه او په زړه په خیمان شي باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه مولانا صاحب د سړو دپاره د ورېښمو د دوو ګوتو برابر استعمال په لمنه په ګریوان کې جایز ده ابو داود کتاب اللباس کې 3-4 ګوتو پورې راځي چې د دې استعمال د سړو دپاره په ګریوان په لمنه نستوڼو کې جایز ده او پاتې شو د دې نه زیات استعمال ناروا ده 2-3-4 ګوتو پورې راغلی خلاصه د 4 ګوتو برابر جایز باقي حرام او غوړول د ورېښمو چې د ورېښمو قالین او درې جوړی او ته په هغې باندې کښېنې نو د بقدر ما یجوز زیات نه زیات د 4 ګوتو نه زیات د ورېښمو استعمال مطلقا حرام د سړو لپاره وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا قتادة قال سمعت ابا عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير إلا هكذا واشار بزبیدا سے کہ د دې دوه غوتو برابر کنه ستون کې لګولي لمن کې وی او یا په گریوان کې فيما علمنا انه يعني العلامه وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي عثمان اعلم په جنه دا تاسو جو ډیزاینونه کوي په دې غاړو کې ما دا نه پټه په دې کې داخله ډیزاین کوي کنه کوي په نستونی کې کوي کنه کوي دې ته علام ویل ونحن بأذربيجان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وصفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع الظهير الوسطى والسبابه ان دا وسطى والسبابه دوغم روي جائز ده ما درته دلته خود دوه غوته رااله ابو داود کې 3-4 پورې دل قال حدثنا الى اخر عن ابي سبحانه كنا مع عتبة فكتب اليه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لمن لم يلبس في الاخره منه وشرب عثمان اصبعيه المصبح والوسطى
وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفه في المدينه فاستسقى فاتاه ديقان بماء في نائم في دد فرماه به وقال اني لم ارميه الا ګیلاس راوړ هغه د چاندۍ یا د سونې او بیا د گزار کوي ما خو ته بار بار منی کړه روایت تیر دل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والطيبات هي لهم في الدنيا ولكم في دا الآخرة د کافرانو دی په دنیا کې او زمنګ دی په آخرت کې وبه قال حدثنا آدم إلى آخره قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة وبه قال حدثنا إلى آخره عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وبه قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن ابي ذبيان خليفة بن كعب سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وبه قال حدثني محمد بن بشار الى اخره عن عمران بن حبان قال سالت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسالته فقال سل ابن عمر فسالت ابن عمر فقال اخبرني دا عمران بن حطان دا لږ ودرېږه یحیی بن ابي کثیر روایت کوي د عمران ابن حطان دا د خوارج رئیسو د په اشعارو کې د حضرت علی د قاتل تعریفونه کول ابن ملجم تاسو سوای کنه خبره ته وکړه علی صاحب چې چا شهید کړه د عبدالرحمن بن ملجم دیاغه تعریفونه به په اشعارو کې کول ځکه عمران ابن حطان نو چې کول دروغ به ویلې انتهایی خبیث انسانو امام بخاری د دې ظالم حدیث ولې راوړی ده امام مسلم د دنه روایت نه نقل کوي نو جواب داده وای چې جواب دسه ده چې څوک منی نه شارحینو کړی ده چې دغه عمران ابن حطان صادق اللسان معاند او بدعتی نو بیا ورته به اعتراض راغی دا څنګه صادق اللسان د چې د څلورم خلیفہ راشد مظلوم شهید د قاتل تعریفونه په اشعارو کې کوي دا صادق اللسان د کاذب اللسان شو داسې مقنع جواب نه دا کړی دا وی بدعتی نو ولی بدعتی نو د حضرت علی دی دشمن صفاتونه کوي او بدعتی نه د معاند نو چې معاند نو د علی صاحب قاتل تعریفونه ولی کړی دي په دغه ځای باندې خلکو اعتراض کړی دی چې باید د عمران ابن حطان نه روایت امام بخاری نه وای نقل کړي لکه څنګه چې امام مسلم نه دا نقل کړي وای قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ابن عباس وسألته قال سأل ابن عمر فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى إلى آخره باب مثل الحرير من غير لبس ګوره مولانا صاحب یو سړی د هغه ورېخم نه غوندي داسې اړی واه دا څومره نرم دي تاسو دوه تانه ورېخم په دې ډبي کې بندولی شئ راټولیږي که نه نو فلهذا اسې سړی اراړي او صفت کوي چې دا څومره ښایسته دي تعجب کوي د هغې نرموالي ته او د هغې ښایست او حسن ته وایي خیر دا خو جایز دی هله ويروى فيه عن الزبير عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا الى عن البراء رضي الله عنه قال وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صوب حرير فجعلنا نلمسه من به داسې لاس کې دا کپړې اوچتولې او تعجب هم کو رسول الله وي تاسو دې ته تعجب کوئ قسم په خدای چې کوم رومالونه سعد بن معاذ ته په جنت کې الله ورکړي هغه د دې ورېښمو نه ډېر ښه دي وبه قال باب افتراش الحرير دا د ورېښمو درې غوړول څنګه دي او په دې باندې ناسه څنګه ردام ناروا دي قال عبیدته هو کلبسه د ورېښمو درې باندې ناسته داسې ده لکه د ورېښمو کمیس اچول دواړه حرام دي وبه قال حدثنا الى اخره عن حذيفه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه باب لبس القصي قصي خو درته پته را بار بار راځي چې د مصر نه براته د سمندر په غاړه کارخانه وه نیمه کپړه به د ورېښمو نیمه د کتان مالوچ او ورېښم به یې مرکب جامې جوړولې
وقال عاصم عن ابي برده قلنا لعلي القاسيه قال ثيابنا من الشام ومن مصر مضلعه فيها حرير فيها امثال چې او بدري به او بده کې ورېخم په شان ته د ناغه د تورنجا نه دي سنگترې د سنگترو ګلان به په ورېخم واچولي و ازین پوش چې کم په زنانه او جوړول د خاوندانو د پاره د سرو ورېخمونو په زین به خوداله امثال القطيف يصفرنها وقال جرير عن يدين عافية هغه ته به زونډي ورکولل مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة جلود السباع او د دلیو د زمری د چامړو په شان ته دینه به زین پوش جوړول دا من دیل وبه قال حدثنا الى اخره عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر والحمر والقصير قال ابو عبد الله قول عاصم اكثر واصح في الميسرة باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة کپ نارینه او باندې بدن باندې خارخ ولګي او دارو درمل د حکیم او ډاکټر سره نه خکی اخیری حربه دار چې د ورېخم او قمیص دی واچي بلا هائله قمیص لاندې به بنان نه چي هغه د ورېخم او قمیص سره بدن خارخ کی او کپ دارو درمل باندې کېدنو نه بيځي اخیری د خارخ بیماری دی پر سړو ته د ورېخم او قمیص بقدر ضرورت الی وقت ضرورت جائز ده وبه قال حدثني اخي انس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحقة بها په دواړو خارخ بیماری لګیدل ول باب الحرير للنساء د زنانو د پاره د ورېخم استعمال څنګه ده وبه قال حدثني الى اخي عن علي رضي الله عنه قال كفاني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة ما ته د ورېخم یو جوړه راکړه سره لکيري پکې ما واچول چې راوته ما لنګ او زادر حضور غوساو په مخ مبارک غوساو نو ما غو فشققتها بين نساء هغه ما وشو کوله یو لپټه مې ته مور ته جوړ کړ یو فاطمه ته یو د جعفر سه بیبي ته وبه قال حدثني الى اخي عبد الله رضي الله عنه عمر راى حلة سيارة تباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ابتدعها داوود دا روایت په اوله بخاری کې تیر اذا توضع الجمعة فقال انما يلبس هذه من لا خلق له ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى عمر حلة سيارة حريرا فكساها اياه فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال انما بعثت اليك لتبيعها ته خرڅه کا پیسو نه نفع والا یې بل ته په هدیه کې غیر مسلم ته ولېګل کاغه قال حدثنا الى اخره قال اخبرني سلم مالك انه راى على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارة او سیاره غلو پټه ته وی چې لکيري پکې وی ګلانل باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس حضور پاک با د لباس او د بسترو په حواله د توسع او توسيع نه کار اخیسته توسع توسيع څه ته وای یو خاص قسم بستر نه چې کم قسم بستر براله یو خاص قسم فرش نه که هر قسم فرش به او که پوزاکه به او که دری به او که چامړې والا دری به او کپڑے نو دی یو خاص قسم پابند نو چې کم قسم بعد شرع خلاف نو هغه ټول استعمال کړی وبه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنه وانا اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت بار بار په کرات و مرات تیر ده فنظر يوما منزلا فدخل الاراك فلما خرج سالته وقال عائشه وحفصه ثم قال كنا في جاهليه لا نعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكرهن الله وراينا لهن بذلك علينا حقا من بده خذو هیڅ حق نه مان في شيء يقولنا وكان بيني وبين امراتي كلام فاغلظ زماو د خځه منځ کې تلخ کلامي وشو اله فقلت لها وانك له هناك قالت تقول هذا ما ورته ویل ستا څه کار د ما سره زما په کار کې کار ملرل وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت وې ما ته خځه ویل چې ته ما ته یو خبر اجازه نه راکې او ستا لور نن د حضور سره جبه والدال اني احذرك ان تعصي الله ورسوله وتقدمت اليها في دا خو معنی چې دا روایت مکرر تیریږي فاتيت ام سلمة فقلت لها فقالت اعجب منك يا عمر قد دخلت بأمورنا فلم يبق الا ان تدخل بين رسول یار عمر هر کار کې مداخله کې اخر د زمنګ او د حضور من کې ځان را دینه نکړ فردت وكان رجل من الصحابه اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت اتيته بما يكون واذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق الا
ملك غسان بالشام كنا نخاف هغه نه خطر و چې دی په مدینه باندې حمله کیل. وما شعرت بالانصاري وهو يقول انه قد حدث امر قلت له وما هو اجل الغساني وقال اعلم من ذلك طلق رسول الله صلى الله مړه عليه غسانی نه وسلم غټه واقعه پیښه. فجئت فاذا البكاء من حجرها كلها واذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في مشربة له وعلى باب المشروب وسيف فاتيته فقلت وصیف خادم خاص رباح په دې وخت کې ناستو. استأذن لي فدخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم على عتيق قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من آدم حشوها ليف وإذا أهب بالختو چې کپړې د څرمنه او ډکونې پکې د کجورو پاڼې. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سلمې چې ما ته کوم جواب را کړی و هغه مې حضور ته ویل، حضور لږ مسکی شوله. وبه قال حدثنا الى اخره عن ام سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا هو ماذا انزل الليله في الفتنه. څومره ډېرې فتنې اسباب د فتنو نازل شو، څومره ډېر اسباب د رحمتونو د خزانو نه نازل شو. څوک شته چې دا حجرو کې کمرو کې ودي بیبیانې راویښېږل. ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسيه. ډېر کړه دی یوه ښځه په کپړو ځان پټ ګڼي په دنیا کې په خپل نظر، لیکن آخرت کې به بربنډی نری کپړې به اچولي چې بدن او محاسن او نازک ځایونه ښکاري. یعنی نعمتونه کې به پټی خو د شکر به نه ادا کړی ثواب نه به هري ویل. قال الزهري وكانت هند لها اضرار في قطبيها بين اصابعها باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. څوک چې نوې جامه واچي نو ته به څه دعا ورته کوې. به قال حدثنا الى اخره قال حدثتني ام خالد بنت خالد رضي الله عنهما قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام فيها خميسة سوداء فقال تور څادر او پیل د جمی دی وغل من ترون نقص هذه الخميسة فاسكت القوم فقال يؤتوني بام خالد فوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالبسنيها. دا ټول مقررات دي. ابلی الله دې در باندې په خیر زړه کی و اخلی کی الله دې ډیر عمر درک. چې عمر ډیر نو کپڑا به زړه شي، چې عمر کم نو سړی به مړ شي کپڑا به نه وي پاتې شي. مرتين فجعل ينظر الى علم په دې لوپټه کې چې کم ګلان واغې ته کته او په لاس اشاره کوله ورته ویل ای ام خالد هاذا سنا هاذا سنا دای خایسته دای خایسته سنا په حبشي جبه حسن ته ویل. باب تضعف للرجال تضعفر للرجال د زیړو زعفرانو رنگ والا کپڑے او یا د زیړو زعفرانو رنگ په کپړو باندې یا په بدن د دواړو ممانعت راغلي دي کې تشبه بالنساء ده. وبه قال حدثنا الى اخي انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتضعف الرجل باب صوب المضاعف. ګوره دا په کتاب الحج کې دا حدیث بار بار تیر دی وای. وبه قال حدثنا الى اخي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بورس وزعفرانا باب صوب الاحمر. سره جامع یو ګوره دا سیله کده سرپوشو والا سره او یو داسې وی چې زمکه د کپړې سپینای لکه داستا مخې د کتاب پرو ده او کرخه پکې توري دي. نو د یمن نه بدرې قسمه کپړې راتلې زمکه به د درې واړو سپینه وه خو په یو قسم کې به تورې لکیرې وي یو کې به شنې وي بلکې به سرې وي. نو حضور یو ورځ داسې جوړه چولې وه چې زمکه د کپړې سپینه وه او لکیرې پکې څه وي. نو که ستاسو خیال داسې کپړه چې ته په واچې او نور ته ودرېږې د لرې نه چې سړی تا ته ګوري نو عصري لکیرې ښکاري او هغه سپینه کپړه نه ښکارېږي. نو وایي ځکه یې ورته صوب الاحمر ویلی دی که نه دا سرې لکیرې والا وه کپړه په فی ذاته سپینه واله. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي اسحاق سمع البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا درمیانه قد و نه ډېر ټیټ و نه ډېر اوچته. ما ولیده په سره جوړه کې چې سرې لکیرې وې. ما رأیتو شیئا احسن من ما یو انسان د حضور نه ښایسته په کپړو کې نه دی لیدلی. باب المیسرة الحمراء سور زین پیوش جوړول د اسونو دپاره د مکروه دي تشبه شده د جبابره او متکبرینو سره. وبه قال حدثنا الى اخر البراء رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشبيه العادة ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق والمياسر الحمر باب النعال السواتية وغيرها. ګوره حمر د دې زناورو دپاره معنا اس او د کچر دپاره سور زین پوش نعال سبیه و غیرها. مقصد دا ده لکه څنګه چې حضور په کپړو کې توسع کړی د هر قسم کپړې
نو په څپلیو کې په چپل کې حضور د توسو نه کار اخیستی ده. هر قسم نعل او چپل مبارک په پوکړي دي مطبوغې څرمنې السبیه چې په هغې باندې به ویښتان نه وغیرها او که ویښتان به ورباندې و د ټولو کې نه چې چامړو نه چې چپړې جوړې شوي حضور استعمال کړي. وبه قال حدثني الى عن سعيد ابي مسلمة قال سألت انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه حضور په چپل کې مونځ کړی و یو. وبه قال حدثنا الى عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايتك تصنع اربعا لم ارى احد من اصحابك يصنع. وای ما ته لیدلی څلور کارونه کوي چې ستا ملګرو نه کول. وی هغه څه دي؟ ابن جریج شاګرد ده که نه. نو قال رأيتك لا تمس من الارکان الا الیمانیین. دا کتاب الحج کې تیر رکن یمانی او رکن حجر اسود ښکلایې ورأیت او بل رکن عراقي و شامي نه ښکلایې او کار. ورأیتک تلبس النعال السبیه چې په کم چرمنه باندې ویښتان او چپلې جوړې تی اچي. ورأیتک تسبغ بالصفرة ګیرې ته زیړ رنګ ورکوي. ورأیتک اذا كنت بمکه او تم لیدلی چې مکه کې اهل الناس اذا رأوا الهلال نو د ذی‌الحج میاشت چې خلک وګوري احرامونه تړي. ولم تهلل انت او ته احرام نه تړې په اول د ذی‌الحج حتی کان یوم الترویه تر څو چې اتم د ذی‌الحج نه وي شوی. دا څلور کارونه ورته وشمېرل. اوس دی جواب ورکړي ورته ګورئ. وقال له عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمت الى اليمانيين ومن نعال سبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ فيها. سبي ساده چپل چې ویښتان پې نه وي. أنا أحب أن أسبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب. یعنی مکه کې به حضور په اتم د ذی‌الحج باندې احرام تړم. وبه قال حدثني إلى آخره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم صوب مسبوغ بزعفران ورس وقال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وبه قال حدثني الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له ازار فليلبس الراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. باب من يبدأ بانتعال اليمنى. اول چې سړی پیزار بخبو کې اچي باید ښي پیزار واچي. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في الظهر والترجل ابتدا بالیمین په نیت د اتباع سنت باندې به رسول الله خو خوله په اوداسه کې په ویښتانو ګمنځولو کې په پیزار اچولو ویستو کې. باب ينزع النعل اليسرى. وګوره چې کله وباسي اول به چپه چې ولې ابتدا او انتها دواړه په یمین باندې راشي. ابتدا او انتها دواړه الله. قال حدثني الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال لتكون اليمنى اولاهما. چې ابتدا بالیمین په ابتدا کې مراشي او په انتها کې مراشي. فاول يمشي في نعل واحده. په یو پیزار کې به نه ځي. د سنتو نه خلاف ده، د وقار او د عزت نه خلاف ده. سړی د ګوټ په شان ته روان یل. وبه قال حدثني الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده ليحفيهما. یا د لوڅ خپې لال شي او یا د دواړه پیزار واچیل. باب قبالان في نعلهما الراكب. الکه ډبل تسمیه دا چپل نه دی. دا احرام کې چې استعمالیږي دې کې ډبل هغه ولا تسمو والا چپل د دې استعمال روا ده. وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا انس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. د حضور دا د چپل ډبل تسمیه دا د شیخ زکریا رحمت الله علیه والا تقریر شمایل چې چا سری پاغه باندې د حاشیه باندې هغه چپل مبارک نقشه وېستدل. قال اخبرنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك عليه لهما قبالان وقال ثابت البناني وهذه على النبي صلى الله عليه وسلم. الا شاو باب القبة الحمراء من ادم. گنبدونه او خیمه سری خیمه د سرو چامړونه ادم د څرمنو نه بد خیمه جوړې دي او گنبدونه سره وې دا روا دي. وبه قال حدثنا الى اخره عن عون بن ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة حمراء من ادم
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس هغه د چاراندام اوبو ته بلال لاس نیولیو نور صحابه به د بلال لاس د لاس وړاندې کلون به کس کبه په بدن به راخکل فمن أصاب منه شيء تمسى به ومن لم يصيب منه شيء أخذ من بلالية او کده بلال لاس ته به چا لاس ونه رسیده لکه ما به د ملک په لاس باندې لاس کې خودو بیا به د سنا اولاد ملک لاس باندې زما په لاس باندې نو یو د بل په لاسو باندې به سب چلون چې په ځان راکاږي اصول تبرک دی پر اکل چې یو خفغان غوندې راغلی ول په پوزکی باندې چټای باندې ناسته چټای او معمولی فرش باندې ناسته دا جایز د رسول الله مبارک ادنا معمولی فرش باندې ناسته کړی ده دا کم ټیم کې او رمضان کې به ځان ته معتکف دی پوزکی نه جوړول فجعل الناس يصلون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تجدون فان الله لا يمل حتى دومره اعمال کوي چې وسمي خدای په ثواب ورکول نستو معنی کیږي تر سوچ تاسو په عمل ال وان احب الاعمال الى الله ما دام محبوب عمل الله تعالی د چې همیشه کیږي اگر کله کېل باب المضرر بالذهب هغه کپڑے چې هغه کې د سونه بټن او تڼۍ لګېدلی د سونه بټن او تڼۍ لګېدلی د دې استعمال څنګه ده نه به استعمالي خرص به کی وای وقال ليس الى اخي عن مسعود بن مخرمه رضي الله عنه ان اباه مخرمه قال يا بني انه هم دا اوس دو درې واره تیر قدمت عليه أخوة فهو يقسمها فذهب بنا إليه فذهبنا فوجدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي أي بني ادعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت ذلك وقلت أدعو لك رسول الله بچای ورته څه وای چې داجی اوس به زه حضور ته وایم چې راسه زما پلار ته راوځه دا خو بیا ادبي ده وای ما ته وای چې یا بچوړیا انه لیس بجبار هغه د دنیا د بادشاهانو په شان مغرور نه ده هغه راوځي چې ما ورته چې قربان والد سره مې راغلی ولاړ ده وعليه قباء من دیباج ذکر د کل مراد نه جز ده دا نه چې اغوستې وه حضور سره لاس کې نیولې وه چوغه پوه شو چې مخرمه راغلی د چوغې پسې ده ته مې نه وه ورکړې ذکر د کل چې وعليه او مراد نه جز چې په لاس کې نیوه فی یدیه قباء من دیباج د ورېښمو استعمال حضور کو او مزرر بالذهب په دې چوغه کې بټن د سونه لګېدلې دا حضور استعمالوله لاس کې نیوله چې راوت و یا مخرمه هذا خبأنا لك دا قیمتي چوغه مې تا ته پټه کړې وفاتوه ورې کړو ته باب خواتم الذهب الکه د سونه ګوتمه د سړو د پر اوس خو هارونه چې دا ظلمیان چې کوم مالدار دي سوچه حرام ده وبه قال حدثنا ادم الى اخره قال سمعت البراء بن عازب هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا عن خاتم الذهب وقال حلقه الذهب والحرير والسبرق والديباج والميسره والميسره الحمراء والقسي وانيه الفضه وامرنا بسبب عياده المريض واتباع الجنائز وتشميت العبد ورد الكلام واجابه الداعي وابرار المقصد ونصر المظلوم به روایت بار مکرر وزدار دوبه چې د کوم صحابه او ته حضور دغه چوغې ور کړې وي چې هغه د ورېښم وي او بټنې د سونې وي دی د اغوستو لپاره نه وي ورکړی دا بازار کې خرڅ کوي 2000 دراهم به په هغه وخت کې کېده پیسو نه نفوالی خرڅول خو روا دي که نه سونه خرڅول روا نه دي ورېښم روا دي او پاتې شو یا که چېرته غیر مسلمو کې هم څوک خپلوان یې هغوی ته یې تحفه کې لېږل قال حدثني الى اخي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وقال عمرو اخبرنا شعبه الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خاتما من ذهب وجعل فصله مما يلي هلکه چا سره ګوتمه یې که نه هغه غمی دلته راولي حضور به داسې راتاو کړی او غمی به لاندې طرف ته و د دې دا معنا چې دا غمی بری خو زینت مطلوبي که نه او چې غمی داسې راتاو کې لکه زما دا ګړۍ چې راتاو ده نو دا معنا ترک زینت چې دا د مجبورۍ د وجې نه و چې مهر ده باب خاتم الفضه او د چاندۍ نه ګوتمه جوړول خو چې پوره تولې نه ته ونه رسېږي دا جایز ده قال حدثني الى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصله مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله درې لکیرې وې په اوله لکیره الله او په منځ کې رسول لاندې محمد رسول الله نو صحابه هم جوړې کړې حضور هغه ګوتمه کې خو د بیا
فاتخذ الناس مثله فلما رأوا قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. زبد سونې ګوتمه کلم بیا وانه چون بیا د چاندۍ نه جوړه کړه. فاتخذ الناس خاتما فضة قال ابن عمر فلبس خاتما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان الفضة په بیر اریس کې دا په لاره چې مسجد قباء ته سړی ځي هلکه جګوله تا ته چا وښوده بیر اریس دا چې قباء ته ځې په دې لاره باندې کوی ده او هغې کې اوس خو یې بند کړی ده نو هغه نشانونه شته دي چې دغه ډریورانو ته پته ده دې کې عثمان صاحب ناستو دا ګوتمه به کله ویسته او کله به په ګوته کوله لاندې کوی کې پرېوته وایي دا ګوتمه کې داسې کمال و لکه د سلیمان علیه السلام تسخیر پکې او ټول نظام حکومت په دې کې و د کمې ورځې نه چې دا ګوتمه حضرت عثمان نه په بیریارس کې پرېوته همدغه ورځې نه انتشار پیدا شو مدینه منوره کې بیا یې د دې کوی خټې راویستې دي ښه یې جوړ کړی خو ګوتمه بیا پیدا شوې نه ده. وابن به قال حدثني لا خلال بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا البسه ابدا فنبذ الناس خاتما. د نبذ معنا غورځول نه و کور کې کېښودله. قال حدثني الى اخره قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس صنعوا الخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وطرح الناس خواتمه. الکه ګوره هغه ګوتمه چې په هغې کې نقش و صحابه هم نقش پرې راوسته محمد رسول الله حضور ویلې چې تاسو هم په دې نقش وکمام نو سبا چې زه مهر لګوم نو بیا خو به خلک وایي چې دا د نبي نه ده دا بل چا لګولی ده وایي ګوتې جوړې کوي د چاندۍ نه خو زما غوندې نقص چې درې کرښې په غمي راشي او په اول الله او دویم رسول درې محمد دور باندې ملي کوي بیا بس تاسو زما د ګوتمې منځ کې التباس او اشتباه راځي. بس جزاک الله.